حامدا ومصليا ومسلما. نن ورځ فقهي مجلس شه یوه اهمه مسله مفتي صاحب خود نوشته کړې دو د میراث په باره کښې دو. اول خو میژه په دې خبره کښې پښتونه ټوله ډېر زیاته مبتلا یي چې خور لور ته میراث نه ورکوي، حالانکې دا داسې فرض دی میراث لکه میش شوي کوم نور فرایض ادا کوي مفتي صاحب. خو چونکې دغې هزارها لکه صورتې نه جوړېږي، یو صورت یې نن بیانوي. کله ورداسې هم وشي چې یوه زنانه واده شي، هغې الودې وشي، نو هغې ټوله لیڼه وي. بیا چې خاوند مړ شي بیا دا لورینه ته پوتې شي، کله ور یې لورینه قابله نه کړو دا واپس کوره ته لوړه شي، پلارګانې لیڼه ځنې پوتې شي، لیڼه یې سره وویشي. ویس په داسې دا پریشاني وي چې حکیمه تورسرۍ و سمندې الودی پوتې دعا د میراث نه محرومه شي، لیڼه دې هغه سره وویشي خرڅې کو نعوذ بالله من ذلک. نو دغې مسالې صورت مفتي صاحب لیکلی دی، که دی په مختصر الفاظ په جامع الفاظ کښې د مسالې دا صورت درته پیش کړي او میشت اوس ځنې وروي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب الله پاک ته په دغه مجلس کې خیر وچوي، او خدای دا په خپل دربار کې قبول کړي، او خدای دا وکړي چې د میرا ها د سامعین ته فائدہ ها ورسیږي، اعمال په غونډه وکړي. مفتی صاحب د امت خامې خود سړی نه بیانوي، خو به امر مجبوری د حلول د حرومه د وجنا بیا عام مسله وشایه هم ځنې کسی داستی چې د میشتوس په طرح باندې دا ډېرې زیاتې دي. لکه بیا اهمه کیسه دا دو چې د میشتوس خلک دا نظریه دو چې دی کله څه شی مینده کی کنه، دی دا یو قسم ځون د پورا فخر غاڼي چې غنا دا خو مې مینده که دا خو مې خپل شو، بلکې ایو قسم داسې غاڼي لکه چې کرامات مې دي. او یو یا نقطه دا دو چې د میشتو خلق په میروسه کښې کمزوری دی، میروسه خیال نه کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې که چیرې یو سړي پردې ویال میشت مځکه لوندې کړه، اووه طبقه مځکه وي د قیامت په ورځ د ده غوډه ته اچي شي. مفتي صاحب چې سړی سوچ وکړي تو خبره وکړله چې پردې خور لیر حق ته لوندې کې دو ته څرنګه برداشت کوي، د قیامت پر ورځ ته دغه ځواب څرنګه یایي. میشتوس په علاقه کښې چې کله فوتګي وشي، بیا چې بال بچي وي بیا لږ نه څه ورته یایي میروسه ته، ځکه چې خو زامن یې وي. خو غټ غټ دا وي چې د کله زنانه اولاد نه وي، یو دا ډېر اهم صورت دی، او یو دا چې نرګنده اولاد یې نه وي، لیڼه یې وي، دا ډېر اهم صورت دی. او یا داسې وي چې کله څوک وفات شي تربرینه یې وي، ورینه یې نه وي، خوند یې وي، د خوند یې نه میراث راکوي. نو دا څو صورتونه داسې دي چې دا ډېر ضروري دي. مفتي صاحب فقها لیکلي دي چې په میراثه کښې شپږ کسان خو داسې دي چې کیدای نه شي چې دا د میراث نه محروم شي. په دا ځینې کښې خو کله کله ور کمی به شاید څه مختلف حالتونه دي، دا داسې کیدای نه شي چې د محروم شي. پلور د دغې تو خامخا حصه میلاویږي، مور د دغې تو خامخا حصه میلاویږي، بچی د دغې تو خامخا حصه میلاویږي، لیر د دغې تو خامخا حصه میلاویږي، خاوند تو د ښځې نه میلاویږي، ښځې د خاوند نه میلاویږي. نو مفتي صاحب دا ډېره اهمه کیسه ده. سړی دا کوشش کوي کله چې څوک وفات شي په ټولې نه اول دا سړی دا کوشش کوي چې دی دا فورا میراث تقسیموي. مستند عالم دا ورته رولي، بیان دا ورته وکړي چې دا ویالیار جوړه کا. د میراث په باره کښې عالمونه فرمیلي دي چې دا په تفصیل سره ډېر کم احکامات دي، لکه څرنګه چې په میراث کښې الله پاک ټول تقریبا ټول په قرآن شریف کښې دي، کنې داسې وشي چې احکامات په قرآن شریف کښې بنیادي وي، تفصیلي نه وي. د میراث ولا ټول تفصیلي دي. نو دغې په باره کښې دا دو چې ډېر ملګري داسې وکړي چې لکه تو چې وویلل چې کور ولا یې ولې ولږي، او داسې شوي دي مفتي صاحب چې تقسیم سره وکړي چې لیڼه ته درته وده که، لیڼه ته درته وده که، دا ورور دی دا هم وفات شو، یا تربیر هم دی دا وفات شو، څوک یې نشته دی، دا لیڼه ده تو وي او مځکه دا مو وي، میله دا مو وي. نو مفتي صاحب دا بیا اهمه کیسه ده چې پردي حق نه د سړی خدای پاک وسوتي، د لیڼې حق شته دی
چې ویا وي په ټول ملک یې نیمایي دو او چې په ویا نه ډېرې وي په ټول ملک یې په درې کښې دوې حصې دي وي دا څومره غوټه حصه دو پان آبادو دا نورې ته میلاویږي البته بیا دا خبره دو چې دا بیا معقوله خبره هم دو چې کله کله ورداس وشي چې فرض کوي څه خشوره بیا زنانه دو دل طرف ته میش طرف ته وددو یا د میش بیا زنانه دو په خشوره کښې وددو نو ته وایې چې وسیله ته چې دینه بال بال شته دی نه څوک شته دی نه خشوره ولا ګورګورې ته په دی وایو ستا په سر تللی شي یا ګورګورې ولا خشوره ته په وایو ستا په سر تللی ویسته څه وشي ویسته څه الله پاک ته علما ته جزای خیر ورکړي در خپلې صورتونه بیان کړي دي دې فرمایي چې دا څه کړی شي چې دا نور کسون سره کښېني د خپله جیپه دې ته یو مقدار قیمت یې ولګوي د سره ګډ جوړ وکړي دې ته هغې په مطابق څه شی ورکړي او نور ټول میروث دې ته ورشي دا جایز صورت هم دی معقول صورت هم دی هغې ته هم فایده وشوه دغې ته هم فایده وشوه په شریعت چې په روحه جایزه شوه او پاینه بعد دا څنګه کوی شي چې که د جیب واس نه وي په هغې میروث کښې البته په دغې شولر د وخت سره سره دی د پوښتنې کوي ځینې صورتونه بل رنګه دي ځینې جایز دي دا څنګه کړی شي چې فرض کا ایلیکشه یو پلاټ ته یا ایلیکشه بله داسې بیا ټوکړه دو چې ورته وایي چې دا د توي چلو نور د نیکه چې کوم مشترکه میروث دی هغې خپله حصه میشته ته پرېږدي په بدل شو په دې راکښې پلاټ تېر کړي یعنې تبادله کولی شي په هغې طریقه کښې یو داسې شی ورکولی شي فرض کا مین شی دی په دغې رنګو دوی سره هغوی تو آیسه حلوله شي اندې تو حق میلاو شي او دوه سرو سره اخلو شي مفتی صاحب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په بیا موقع باندې ارشاد وفرمیه چې کوم سړي د بل میروث خور میروث ووایه کاټ یې که ځون ته ووایه د قیامت په ورځو د جنت د ده نه حصه کټ کېږي نو دا لږ اهمه کیسه دو الله پاک هم دا د هارون نه وسوتي دا بیا د ورستې نسل در نسل د دا هارون بیرته وګټل بل بچته د هم وګټل دا بیا ستې په تو پکښې دا کته راونه دو دا بیا اهمه کیسه ده الحمدلله چې ډېر ښه صورتونه دغې مسلې ووځي که چیرې په دغې مسله کښې چې چا تورسرۍ ته څوک میروث په خپله وراثت ښې نه شي ورکولی ممکن نه وي سره اشغشته یې نه شي د لرې وي هغې په بدله کښې بل زوی ورکولی شي یعنې شریعت میشته داسې بهترینې لارې قلو کړي دي چې څوک وچ په غوړه کښې نه نسي په چا پسې وچه لار نه بند کوي چې یو ورته انسان اراده وکړي حالونه د جایز حل یار وي مخکې د کومې ملګري نه کمای شوی وي ویس هم په دغې مسله باندې عمل کولی شي ویس هم چاته ویلی شي چې 15 کوله 10 کوله مخکې دا ورته توی میش سره د پلور د نیکه په میراث کښې دا حساب ورته شوی دو په دا میش ټول ګناهګوري که تو خوښه وي بخشش لې هته بدله میش سره وکړه په دې راکښې یو کارنال درکړي یو دوه یا پنځه یو په ټاک شي درکړي یو په عمل شي درکړي په شریعت هم عمل وشي وراثت په مسلو هم عمل وشي ګونانو سره خلو شي هرومنو سره بوشي دا ویسو وطبقه مزکه چې ته ویال ویشت غوړه ته اچوي 15 سیره شی په لوسې سړی نشي وخستی یا خو چې تو مکندې ته وچی الله جل شانه دا موه ټوله امت مسلمه ته په دې مسله باندې عمل کوي الله تعالی ډېر جزای خیر ورکړي وما علينا الا البلاغ